الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستفتاء په افغانستان پر خلکو باندې چې بل مملکت ته ځي، دا اوس جهاد د افغانستان نو ما خو چې دلته پر هر وطن چې دا وطن بل وطن ته جهاد ته ځي، دا پر فرض دی څنګه دی دا پوښتنه. الابتاء بتوفیق الله تعالی حامدا و مصلیا، دا مسله چې طالبانو دا آوازه وه چې په قطر کې دوی دا ماده هغه تایید کړې ده د خارجانو سره چې افغانستان به د نورو ټولو ممالکو په مقابل باندې نه استعمالیږي. نو بیا خلکو دا اعتراض کاوه، زما خپله دا اعتراض په ذهن کې و چې دا خو ابتدایي جهاد، یو ابتدایي جهاد هم فرض دی. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې وایي فاقتلوا المشرکین حیث ثقفتموهم یا حیث وجدتموهم. حیث ثقفتموهم عرض دا چې تاسې پیدا کړئ مشرکان مړه کړئ. نو د دې څخه مراد دلته مطلق کافران دي، او پاتې شوه دا چې دی هغه د ابتدایي و د اقدامي جهاد دپاره دی چې پر بل ځای باندې حمله وکړي. نو خو دا آیات صریح امر راغلی د خدای له طرفه څخه. نو بیا څنګه هغه طالبانو دا پرېکړه ورسره کول د خارجانو سره چې زموږ د افغانستان خاوره به د خارج په مقابل د هېڅ چا په مقابل به نه استعمالیږي. نو خو دا د ابتدایي جهاد منع ده. زما په ذهن کې هم دا راګرځېدله چې دا خبره به سمه نه وي، خو وروسته تر دې چې متحقق وکړي نو غوږ به ورته نیسي. اول یو جهاد فرض دی چې فرض جهاد دی چې دفاعي جهاد ورته وایي. دفاعي جهاد دغه ته وایي چې یو کافر پر یو مملکت باندې حمله وکړي، یو څوک پر یو مملکت یو ظالم حمله وکړي، لکه زموږ پر افغانستان چې حملې کړي دي کافرانو چې ویې کړه، دا جهاد فرض دی. حتی دا پر هر فرد فرض دی، حتی دا هیڅ شی شرط نه لري. هغه نه تساوا د قدرت غواړي نه امیر غواړي. یعنی که امیر نه وي، امیر چې وي خو ښه خبره ده، که امیر نه وي هم پر هر چا فرض دی. خپل وطن خپل کلي خپل ځای ته به هغه دا کفار نه پرېږدي. په هره لار چې وه، بس که په هره کم جهاد و نور خو زموږ په اصطلاح شهادت خو به وي، نو بل څه نه. نو دا راولاړ شوله چې دغه کولی دا بلکل جهاد پر دوی فرضیان دي. یعنی بیا په هغه کلي وادوره فرضیان دي چې کفار حمله پر کړي، پر بل کلي نه دی. خو که دوی دفاع نه سوه کولی یا تکاسل وکړي، د بلغل پر کلي هم فرض دی. که هغه راولاړ سو تکاسل یې وکړي یا د هغو هم په وسه نه وه، د بغل پر کلي هم ورسره فرض دی. او که بیا هغه دفاع نه سوه کولی، بیا د بل ازاز تر پا پورې چې تر هغه تر مشرقه تر مغربه پر ټولو انسانانو فرضیان ګرځي. مطلب دفاعي جهاد ټول عمر فرضیان دي پر هغه کلي پر هغه وطن. که هغوی دفاع نه سوه کولی، بیا پر نورو وطنو پر نور مملکتو هم فرضیان ګرځي. دوهمه خبره هغه دغه ده چې دا اقدامي جهاد هغه دا چې پر بل مملکت باندې حمله کوي، دا څنګه دی؟ دا ګرانو محترمینو ډېر پام ورته وکړئ. هغه دا جهاد یوازې پر عمراو دی، پر امیرانو دی، پر افرادو نشته. دا پر امیر فرض دی. یوه خبره خو دا فرق راغی. دفاعي جهاد چې پر جایانو پر هر فرد و، هغه هر سړي به خپل پرده لازمه و چې خپل په کلي خپل په وطن خپل په ځای کې به کافر نه پرېږدي. او دا بیا دا دی پر عمراو فرض دی، د شیانو چې ولاړ شي پر کافرانو حمله وکړي، دا یو افراد خلاص و. یو شرط یعنی هغه فرضیان جهاد چې دفاعي جهاد و، یو شرط اعلان درلودی، خارج کافران حمله وکړي. او دا چې دی دوه شرط لري. اول دا پر عمراو دی، که عمراو امر وکړي یو چا ته چې ولاړ شي، نو هغه به جهاد ته ځي. که امر ونه کوي نو بیا پر افرادو نشته. دوهم شرط یې دا دی، په دې کې تساوا د قدرت غواړي. تساوا د قدرت هغه دا دی چې داسې نه وي چې هغه ته په وظیفه او په بسم الله الرحمن الرحیم باندې هغه د نړۍ هغه د کفارو سره جنګ ورته واضح کومه. د دنیا یو وسایلو ته هم څه اعتبار شته. په دفاعي جهاد کې خو اعتبار نه و، هغه خبره نه وه. او په اقدامي جهاد کې تساوا د قدرت غواړي. هغه دا غواړي یعنی یو څه عین داسې نه چې هر شی ورشي به سره موافق وي، خو دا دی چې د هر شي هغه صلاح لري، د بې دفاع کولی شي. بیا نو په هغه وخت کې جهاد فرض ګرځي.
نو څو شرطه سو، امیر هم غواړي او بل څوک غواړي، او په فرض هم دی هغه پر امیر باندې فرض کفایي دی. که چیرې امیر وویل چې 10 کسه ولاړ سي، دا نور ټول غاړې خلاصې دي، 20 کسه ولاړ سي ده، خو امیر چې امر وکړي چې هغه 10 کسه ولاړ سي، پر هغو فرض عین ګرځي، او پر نور څوک دی هغه بیا مستحب دی ورته چې ولاړ شي. خو ما درته وویل اوس نو دا خلاصه د خبرو دا سوه چې اوس په افغانستان پر خلکو باندې مطلق د بل مملکت جهاد نشته. دا ماده د شریعت موافقه ده چې طالبانو د افریقا په خارج کې وکړه. کار څه د علماو ګمانونه بلې خواته و، دا کتابونه دې وګوري، موږ به حوالې ورته ذکر کړو. نو پر افرادو باندې جهاد نشته، ولې نه تساوا د قدرت دی، امیر هم ځینې خلاص وي، تساوا د قدرت نشته، نو امیر باندې هم جهاد فرض نشو. او پر افرادو خو ګر سره د بل وطن جهاد چې اقدامي دی ابتدایي دی ګر سره فرض نه دی، هغه خو د امیر و امر ته احتیاج دی، یعنې پر امیر فرض دی. نو طالب د دوه وجې څخه خلاص و، یو د دې وجې چې زموږ پر امیر هم نه دی فرض ځکه خو تساوا د قدرت نشته، دوم طالب بیا دا دی چې هغه د امیر بیا امر یعنی پر امیر فرض دی، پر دو خو د ولا لا فرض نو. نو امیر مخلاص او تساوا د قدرت نه، د فرد مخلاص او پر فرد کړه دا جهاد فرض دا خو پر امیر. دا مسله دا فتح القدیر 5م ټوک 109 د دواړو دا صفو ته ګورئ، او در مختار فراموش تر د مختار 3م ټوک 219 او داغه رقم 3م ټوک 242 او داغه رقم 3م ټوک 219 دا، او داغه رقم دا تکمله د فتح الملهم 3م ټوک 8مه صفحه چې الته د فتح الملهم سره 9م ټوک کېږي، او داغه رقم ملتقى الابهر 2م ټوک 409 صفحه، مجموع الانهر 2م ټوک 409 صفحه، او دا امر ولار په سوشه په پر تفصیل بیان دی، واشه د تحتوی پر د مختار 2م ټوک 418 صفحه دا سوله، او نو دا ګرد او فقه اسلامي واجلو تو 3م ټوک 200 هغه 15مه صفحه، او تعلیل المختار 142 صفحه، او موسوعه فقهیه 14م ټوک 190 صفحه، او مغنی د ابن قدامه 8م ټوک 345 صفحه، او یعلا و سنن 12م ټوک 11 صفحه، او نام الباری 1م ټوک 418 صفحه، او اسلام او امار زندگی 2م ټوک 325 صفحه، او تقریر ترمذی 2م ټوک 204 صفحه. دغه ټوله دا خلاصه سوه. په دې کار پله خو په دې کې هم خبره ده چې د اوس نو چې څوک ځي بل خواته څنګه ځای ځي، یا د هغو خبره به پرېږدو، په هغه به کار نه لرو چې دی څنګه دی، په نورو ځایه کار نه لرو چې په هغو کې جهاد شته یا نشته، یا جهاد څوک کوي یا نه کوي، په هغو کار نه لرو. خو مطلق دا وایي چې زموږ پر افغانستان پر خلکو باندې پر د افرادو باندې جهاد د یو مملکت لا نشته، د هر مملکت. ګرانو محترمینو، جهاد چې نه وي، چې جهاد فرض کفایي وي، لا پر دا انسان باندې لازمه ده چې د مور پلار اجازه باخلي. یو دوهم را ولاړ کسو چې هغه جهاد پر امیر فرض پر افرادو نه وي، او امیر بیا وایي ته چې جهاد مه کوئ، بیا هم دی وایي زه ځمه. ګرانو محترمینو، په سبقي مې طالبان ته ویل مال په دې مې خوا بده ده، پر تاسې مې سوی ځوان راغی، بدګماني مې در باندې راغله، تاسې د هر کار په شوق کوئ، په طاعت یې نه کوئ. نو شوق مو دغه دی چې بس زه جنګ کوم، بس روان یم، او دغه ته مو فکر نشته چې دا خو سړی هر کار په طاعت کوي، خپل د سر بایلل دي، ځان ته تکلیف ورکول دي، هغه رقم خوارۍ و تکلیفونه دا ګرده دي. او لیکن که ته چیرې په شوق نه کوې، په طاعت یې کوې، نو خو د مور پلار طاعت قسم په الله په داسې ځای کې پر تا باندې لازم دی، او دغه رقم د امیر اطاعت پر تا باندې لازم دی. ګر سره دا فرض دی نه، هغه پر تا باندې په هېڅ وخت د اوقاتو کې ما دا ګرده بیانات ورته وکړه چې هغه دغه پر افرادو دی نه، پر امیر دی. امیر هم په دې وجه خلاص دی چې تساوا د قدرت نشته او پر افرادو نشته. ګرانو محترمینو، دا زموږ ته ډېرې یعنې 100 دانې لمبره به خالي ما هغه دغه بلا کړي چې د طالبان سړي زه پوښتنه کوي، سړي ته ووایي خو سړي په قول نه کوي، هلته وایي استاد یې په نورو مسلو سړی پوهېږي، هغه راولاړ کړه په نورو مسلو په قول د سړي کوي چې دا ورته وایه د ده شوق یو خواته یې نه 100 لمبره به یوازې ما بلا کړي چې تاسې دا وکړئ، دا مه کوئ، دا خبرې مه کوئ، دا طرز نه دی، امیر امر کړي، د امیر په امر باندې تاسې خامخا په قول وکړئ.
ګرانو محترمینو دغه مسله ما په دا تیر کال چې اوس لنګوټې وت دا نه هغه بل کال لا ما دا مسله هغه په دراوت کې د جمله برادر اخوند په مدرسه کې دا مسله ویلې وه هغه په جلسه کې لیکن خو بیا ډېر مجبور شولم د طالبانو ډېر مختلف حواته خلکو بیا پوښتنې راته وکړې چا راته وویل چې او چا چې په دې کې خبره وکړه نه وي نو دغه خبره طالبانو چې زموږ کشران یاست اکثره یا زموږ شاګردان یا د نور استادانو شاګردان یاست او دغه رقم کشران خلک یاست د دوه وجو سما درته وویل چې خپله دا خو امیر امر در باندې کړی دی چې لازم دی پر دې لازم دی چې په قول وکړي او دا کار ونه کوي او پاتې سول دا نافرمانی وکړي خپل هغه مرګونه او خپل شان مه خرابوي او نه مه د خپل هغه د خپل امیر بیا امري کوي او دغه رقم د مور فلار پر تاسو باندې لازمه ده چې هغه جهاد امسي خو فرض کې فهم سي لا ام اجازه څوک د مور فلار غواړي دا خو ما درته چې سره جهاد هغه پر دې افراد واستنه هغه پر امیر دی د بل مملکت جهاد او هغه امیر مم خلاص د تعادم تساوا په وجه او ته خلاص پر تاګر سره فرض نه دی نو الله جل جلاله دی وکي چې ما په خبرو پوهیدل یاست او ما په خبرو تاسو عمل وکي نه د نور علماء او عبارتونه وګوري دا چې مرته ذکر کړ دغه تاسو د څه وکي طالبانو محترمینو دا کار په شوق مکوي دا کار فتاعت وکي د خدای او د رسول فتاعت والله سبحانه اعلم